ډېرو محترم مسلمانانو، نن د وړوکي اختر د ورځې یو عظیم الشانه وظیفه. ګوره نن چې کومه ده، نن ورځ ده د بدلېها. الله تعالی فرمایي کنه فرشتو ته، یب زما فرشتو د هغې مزدور څه بدله ده چې هغه خپله مزدوري پوره ادا کړي. فرشتې ورته عرض کړي مالک الله دغې مزدور ته هم پوره بدله ورکول پکار دي چې د په دونه ایماندارۍ سره یعنې روژې ونیولې. نو الله تعالی فرمایي چې دغې زما دغې بنده ته یا فرشتو تاسو ګوه اوسئ چې دغه زما خپل بنده ته د روجو او تراوحو بدله کې خپل رضا ورکړه، خپل مغفرت مې ورته نصیب کړه، ګناهونه مې وله معاف کړه، او تاسو د عیدګاه نه په داسې شکل کې رخصت شئ چې ستاسو ګناهونه په نیکو سره بدل شي او تاسو بخلي شوي واپس کړی شئ. لهذا محترمو نن بهترینه ورځ ده د بدلې. نو دې ورځ باندې چې څوک سبحان الله وبحمده دا وظیفه په دې طریقې سره وکړي نو دې انسان له الله جل شانه یو قیمتي انعام ورکوي. علماو ذکر کړي دي او داسې قیمتي مقصد یې پوره کېږي محترمو چې ستاسو زړه ته به خود یو سکون میلو شي. او درته زه یقینا خبره کوم چې سکون به تاسو ته هغه وخت میلو شي چې کله دا وظیفه تاسو 300 فیرې په دې طریقې سره وکړئ. کومه طریقه چې راته زه ښایم انشاءالله تاسو به ډېر زیات خوشحاله شئ او ډېر سکون چین راحت په تاسو ته میلو شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر محترم او قابل قدر مسلمانانو، رونو خویاندو، ډېر مو وړوکي اختر مبارک شه. کو مسافر یې او کو نه یې، کو هر وطن کې یې، کو زنانه او کو نارینه یې، الله تعالی مو ډېرې خوشحالۍ په دې وړوکي اختر کې نصیب کړو. الله تعالی مو تمام ضروري حاجات او جایز خواهشات په دې روژه کې، په دې وړوکي اختر په دې ورځو کې پوره کړه، او الله تعالی دې ستاسو ټولې وظیفې او ټولې روژې په خپل دربار کې قبول کړي. محترم نن انتهایی اسانه وظیفه سبحان الله وبحمده صرف 300 فیرې په دې طریقه باندې چې کوم انسانو کې الله جل شانه یو عظیم الشان فایده انسانانو ته رسوي. ستاسو د وجې نه به الله جل شانه مړو ته کوم چې په قبرستان کې پراته دي هغوی ته به هم ستاسو د وجې نه خوشحالي میلو شي، هغوی ته به هم ډېرې فایدې میلو شي، او تاسو ته به هغوی د خپلو قبرونو نه دعاګانې کوي چې الله تعالی دې ستاسو هم حاجتونه پوره کړي. لهذا راځئ دغې وظیفې سیټ ته ځو چې کومه وظیفه ده. محترمو سبحان الله وبحمده علماو ذکر کړي کوم انسان چې د وړوکي اختر په ورځ باندې 300 کرته سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده اولولي، او دغه ثواب تمام د اسلام مردگانو ته وبخي. یعنې د آدم علیه السلام نه وله اوسه پورې څونه مسلمانان وفات شوي دي، دې ټولو ته دا 300 فیرې سبحان الله وبحمده دې دا ثواب وروبخي. محترمو علماو ذکر کړي دي مفهوم یې داسې دی چې هر قبر ته الله تعالی زر نور ورکوس کړي. نور پېژنئ که نه، دا د الله تعالی سره یو انعامي. نو ستاسو د وجې نه به هر قبر ته زر نور ورکوس شي. ستاسو به رشتهدار ومي، ستاسو نیکونه به مي، ستاسو خپل خپلوان به مي. نو او چې کله دا تاسو دوی ته وروبخئ یقینا چې زړه به ډېر زیات خوشحاله شي چې یا الله واقعي زما د وجې نه زه خو په خوشحالۍ ما په دنیا کې یم او ما باندې هم دا مرګ را روان دی. لهذا ستاسو د وجې نه زموږ د وجې نه به دا قبرستان والو ته ډېره خوشحالي میلو شي چې زر نوره موږ ته راکوشو. او بله دا فایده ده چې په خپله کم انسان دا وظیفه وکړي او دا انسان مړ شي نو الله تعالی به د ده قبر ته هم بیا زر نوره ورکوزي. علماو په دې ډېر تحقیق کړی. لهذا د ثواب فنیت باندې انشاءالله 300 فیرې دا وظیفه تاسو خامخا نه کوئ، او د هغې خپلو مردګانو ته، د هغې خپلو رشتهدارانو ته، د هغې خپلو نیو نیکه ته څومره چې زموږ رشتهدار دی هغوی ته انشاءالله دا ثوابونه وروبخئ. الله تعالی د هغوی هم مغفرت نصیب کړي. الله تعالی زموږ ډېره خوشحاله د دنیا او د آخرت نصیب کړي. الله تعالی مو خوشحاله او باد ساته. الله تعالی مو د زړه مرادونه پوره کړه. موږ ته هم دعاګانې کوي. اختر مو ډېر مبارک شه. جزاک الله خیره. احسن الجزا فی الدنیا والآخره.